عالم با الله ته وی چې پروردګار مالم سپیشل کوټه راکا چې زم سه جهنميان رو باسم جنت ته بوزم. ای الله پاک ته وی چې د حافظ د حاجی او د شهید چې په شریک سونا جهنميان بوتلی دي د دې په ډبل باندې ته ځان سره جنت ته بوزا. وای د عالم وت جواب ورکړي چې پروردګارا زما خو ډیر مرګریو، زما خو شاګردانو، زما خو استادانو، زما خو خاندان دی، ما ته خو په پلار خلک چې ناستو او درېدل سلام به را تکاو، جو ما ته مدرسې ته بتلم پیزار به اوچتاو، لاس به مې ملاو، لاس به را لخ کولاو، زبه په تندیخ کو لولم، زما خبرې ته به غوږی خو زما به عزت کو، ما نه به مسلې ته پوسونو نو زما خو په لکونو شاګردان او په لکونو خلکو سره ملاقاتونه شوي دي. نو پروردګار زما په دغه حافظانو غلس کسان د حاجی سلور سوا او داسې د شهیدم په سونو کسان جهنميان ناغه باندې کار نکېږي. ما لډیره کوټه را رب العالمین وته ته سونه غواړي وی دی وته الله پاک د خپل شان مطابق ماته اجازه را چې جنت ته جهنميانو باسم جنت ته بوزم. ای الله پاک ته فرمای د اسمان د ستورو په مقدار یاد دینم زیات ځان سره بوزا، خو چې څوک د چا باندې نظر لګي او جنت ته بوتل غواړي تا ته نامونی نشتا او واسه د جهنم نو بي حساب بي کتاب بوزه جنت ته او په جنتونو کې د ګرځي جنت می ورلو. و مصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. رب العالمین د تمام انسانیت د رشد و هدایت د پارا حسب ضرورت وخت په وخت پیغمبران را لېږلي دي. د ټولو نه اولنې پیغمبر سیدنا آدم علیہ السلام رب العالمین خوخ کو د نبوت د پارا آدم علیہ السلام تا رب العالمین د نبوت شرافت او عظیم مقام ورک وعلم آدم الاسماء كلها او د علم د زینت دا هم آدم علیہ السلام ته ورک. په تمام روی زمین سومر اشیاء دی داغی ټول سیزونو متعلق علم آدم علیہ السلام ته رب کائنات ورکړی دی. هغه علمونه د آدم علیہ السلام د پارا مقام د شرافت وګرځیدو. د فرشتو او د آدم علیہ السلام ترمنځ موازنه وشوله او د هغې ترمنځ امتحان کې آدم علیہ السلام ته الله کامیابی ورکړله. نو فرشتو ته رب العالمین حکم وکړ آدم علیہ السلام له علم الله ورکړی د دې په برکت کم فوقیت او برتری ورکړی شوه تاسو ورته سجده وکړئ. رب العالمین فرمائی فرشتو تا حکم کئی اسجدو لآدم آدم علیہ السلام تا سجدہ اوکے. نو ټولو فرشتو سمدستی آدم علیہ السلام تا سجدہ اکڑلا. قرآن عظیم الشان پدے خبر باندې گواہ دے چې آدم علیہ السلام په مخ د ځمکه څنګه ړومبی انسان دی، دارنګې په مخ د ځمکه ړومبنی عالم ړومبنی پیغمبرم دی. آدم علیہ السلام ته اسم د نبوت د خاطر رب العالمین عالی شان مقام ورکړی دی، ډیر لوی مقام الله ورک. خدا اغین رستو مسجود الملائکه پس صفت ګرځیدل دی. رب العالمین آدم علیہ السلام ته علم ورک، داغه په برکت باندې آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ او ګرځیدو. اندیزه کې د علم فضیلت فوقیت او برتری او مقام ښکار کیږي چې علم چا سره وي هغه بندا اوچت مقام ته رسیږي، علم ور سره نه وي هغه انسان د ښکته نښکته مقام ته رسیږي. نو علم یو داسې عظیم صفت دی چې د دې په برکت خلق
پورته عالی شان مقام ته رسیږي. قرآن کې رب العالمین په علم باندې هم نازیږي او داسې په علماو باندې هم نازیږي. عام طور مونږ انسانان یو بل سره خبرې کوو، په دې کې اکثر خبرې دروغ وي. کله کله یو انسان یو خبره وکي هغه حقیقتي، خو بل بنده په بیا هم باور نه کوي، څه پته لګي دا دروغي. او زمونږ او ستاسو ایمان دی رب العالمین چې څه فرمایلی پاغې کې زمونږ شک نشته. الله رب العالمین ټول خبرې رښتیا او د صدق نه ډکې کړي دي او په دې کې د تمام انسانیت دپاره خیر او بلای پرته ده. په مخ نظمکه څومره عالمان دي د دې په باره کې الله رب العالمین فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء، بیشک د الله په مخلوق او د الله په بندیانو کې د ټولو نه زیات د الله نه یریدونکي خلق هغه په مخ د ځمکه صرف او صرف عالمان دي. اوس دا خبره زما ستا د بل نه ده، بلکې دا د رب العالمین د طرف نه یو پیغام دی. رب العالمین په علم او په علماو باندې نازیږي او د علماو صفت کوي، د علماو تعریف کوي چې کم په مخ د ځمکه عالمان دي د الله په بندیانو کې دا د ټولو نه زیات د الله نه یریدونکي دي. او د دې اقرار الله رب العالمین په خپله کړی دی چې زما په بندیانو کې زما نه زیات یریدونکي صرف هغه علماء دین علماء کرام دي. نو په مخ د ځمکه د علم دا یو عظیم رحمت د الله د طرف نه دی او داسې په مخ د ځمکه د علما دا عظیم نعمت د الله د طرف نه دی. پکار دی چې مونږ د علم هم قدر وکړو، پکار دی چې مونږ د علماو هم قدر وکړو. انسان ډیر زیات د عقل نه کار اخلي او انسان ډیر هوښیار دی او رب العالمین پویا او سمج ورکړی دی. د خو د بدتمیز د کشتا بنده که د خپلو چار چاپیره ماحول او خپلو حالاتو باندې نظر وکي دی به په دې نتیجه ورسي چې د عالمان دا د الله نیازبین الله ته ډیر خوښ خلق دي، دا د الله ډیر خوښ دي. عام طور یو بنده په سفر باندې ځي او د سره ډیره قیمتي ملغلره وي او دغه قیمتي ملغلره د په جیب کې د دنه ایره شوې ده، ګنې دی د کوره بار وته نو د به دا کور سنبالوله بار رانه روکه نشي او دی بنده په جیب لاس وخلی نه دی، دغه قیمتي ملغلره په جیب کې ایښې ده او دی د کور ووته سمنځه پورې سفر او مزلې کړی دی. راګانه د جیب کې سیس پسې لاس ورښکته که چې ویې کتل هغه قیمتي ملغلره هم جیب کې ده، د تندي له راچولې دي چې خو دا خو ډېره قیمتي ملغلره ده او ما جیب کې ځان سره راغشتې ده او زه خو داسې لرې سفر باندې ځم چې ته دا رانه روکه نشي ځکه دا ډېره قیمتي ده، ډېر لوی تاوان به وکړمه. دا بنده چې دا قیمتي ملغلره کور ته لیږل غواړي په خپله واپسي کولی نشي، نو دی به دا قیمتي ملغلره چاله ورکوي. چار چاپیره اخوا دیخوا یې وکتل چې نظر یې واچو نور خو څوک نو د کلي یو ماشوم او د کلي بل هوښیار غټ او پوخ عمر والا بنده ولیده. دوه کسان دي، یو د خپل کلي د ګاونډ ماشوم دی او بل د خپل کلي د ګاونډ مشر پوخ عمر والا هوښیار سړی دی. دی به دا قیمتي ملغلره کور ته لیږل غواړي ځان سره په سفر کې دا نوړي روکرانه نشي. دی به دا قیمتي ملغلره په دې دوو بندیانو کې چاله ورکوي چې دا منکر ورسوه. ظاهره خبره د مونږ خو ټول هوښیاران یو د عقل کارونه کوو، نو ظاهره خبره دا بنده هوښیار دی، دی به دا ملغلره دی ماشوم چې ناپویه دی د دې ملغلرې قیمت ورته معلوم نه دی، د دې اهمیت نه دی خبر، دی به ظاهره ده چې دا ملغلره دی ماشوم له نه ورکوي چې دا منکر ورسوه. شاید دا ماشوم په لوبې کوي چې ته نالی ته چې ته اوبو ته چې ته خاورو کې ترې روکه شي، ماشوم د دې د اهمیت نه څه خبر دی. دی به دا ملغلره د هوښیار پوخ عمر والا بنده چې با اعتماد دی هغه له به دا ملغلره ورکوي که دا ډیره قیمتي ده او د دې اهمیت چاته معلوم دی د پوخ عمر والا بنده ته. او که دی وایي چې نه زه به دا ملغلره د ماشوم له ورکمه
دا ملغلره کور ته رسیدل ممکن دي نه، ځکه دا ماشوم په دې نه پوهېږي چې دا ملغلره دا څه دي. لوبې به پې کوي چې ته خولې ته به واچي، یا به تې تېره شي، یا به اخوا دې خوا تې نه پروزي، یا به اوبو کې چې ته خټو کې به پروزي روکه به شي، نه ده به ډېر غټ تاوان وشي. نه دی خو دغسې نه کوي. دا ملغلره قیمتي ده چې څونه قیمت زیات دی هغه هم اهمیت زیاتي، او کم شي چې ډېر اهم وي نو هغه د هر چا په لاس او خپل کور ته نه لیږي. نو همدغه شان دا ملغلره دا ختمېدونکې ده. ملغلره نه که دا ټول جهان وي نو دا ختمېدونکې دی، که ډېر قیمتي شي نو دا ختمېدونکې دی، دا باقی نه پاتې کېږي. دا علم دا یو قیمتي ملغلره دا قیمتي اساسه ده، یو داسې قیمتي لال او جواهرات دي چې د دې قیمت د الله نه غیر هیڅ چا سره نشته. نو علم یو عظیم صفت دی او دا عظیم امانت الله رب العالمین د هر چا پسینه کې نو محفوظ کوي. علم یو عظیم امانت دی د رب العالمین د طرف نه، او هر چا الله نو ورکوي چې دا قیامت پورې مخکې د یو نه بل او بل نه بل ته امانتن ورسوي. دا الله خاص خلکو له ورکوي. نو آدم علیه السلام خاص بندو د الله، نو رب العالمین ورته علم ورکو. د آدم علیه السلام نه وروستو بیا نور پیغمبران راتلل، راتلل تر د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې د نبوت سلسله چلیدا، او هغه علمونه په مزه مزه د یو نه یو ته بل نه بل ته پیغمبرانو کې دا سلسله چلیدو، علمونه منتقل کېدل، او دا امانت دی د الله رب العالمین. بیا دغه پیغمبرانو دا علمونه د یو نه بل ته منتقل کول، آخر کې د دواړو جهانو سردار حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته تشریف آوری اوشوا، نو رب العالمین ول تمام علمونه ورکړل. هغه علمونه په ټول تمام شو، نبوت هم په تمام شو، او شاته چې کوم کتابونه نازل شوي هغه هم په منسوخ شو، او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دغه ټول دینونو نچوړ او نتیجه د قرآن په شکل کې ملو شوه. نو د حضور علیه السلام آخري نبی کېدل دام په حضور علیه السلام باندې سلسله موقوف شوه، تمام شوله. داسې نبوت هم سلسله بند شوه، د کتابونو سلسله ختمه، قرآن عظیم و شان ته دغه آخري مقام الله رب العالمین ورکو. علمونه د آدم علیه السلام نه روان دي تر د نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم پورې. د حضور علیه السلام نه وروسته حضور فرمایي چې بل نبی به نه راځي، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور ځان ته اشاره وکړه زه آخري نبی یم، زمانه وروسته بل نبی به نه راځي. نو پیغمبر علیه السلام نه وروسته بل نبی راتلل امکان نشتا، دا محال دی، ناممکن دی. نو د حضور نه وروسته چې پیغمبر نه راځي نو د علم سلسله به موقوف کیږي. علمونه خو الله تا قیامت چلول غواړي، دا امانت دی، تا قیامت دا سلسله جاری ساتل غواړي. نو رب العالمین د یو پیغمبر نه بل ته منتقل کو، خو اخر کې په نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم سلسله ودرېدله. نو حضور علیه السلام خپل صحابه تیارول شروع کړل. پیغمبر علیه السلام په صحابه باندې محنت شروع کو، او چې څه د رب العالمین د طرف نه نازل شوي هغه ټول علوم صحابه کرامو ته منتقل کړل. حضور علیه السلام یو صحابی ته د الله رب العالمین ټول احکامات بطور امانت ورکړل، او بیا حضور علیه السلام وتو فرمایل فلیبلغ الشاهد الغائب. تاسو کې چې کم یو حاضر دی نو هغه غایبینو ته دا ټول پیغامات او د الله کل واړه احکام ورسوي. نو تمام صحابه کرامو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه علمونه حاصل کړي دي. تمام علم ولا کم چې الله ورکړو حضور وتاغه منتقل کو، صحابه کرامو د خپل استعداد مطابق حاصل کو، او هغه تمام روی زمین باندې خور کو. صحابه کرامو ته علم حاصل شو، د صحابو نه پس
نوې داسې نسل پیدا شو چې د هغوی صحابو سره ملاقات وشو نو هغوی ته تابعین ویلی شي. لکه صحابي سره چې څوک ملاقات وکړي نو هغه ملاقات کوونکی تابعی شو. نو دغه تابعین او صحابه کرامو نه دغه علمی امانتونه حاصل کړل او هغه سره مواده شو چې تاسو بمدا پیغامات او احکامات او د علمونه امانتا نور سینو ته منتقل کوي، خلکو ته برسوي. بیا د صحابه کرامو نه چې تابعین ته علمونه منتقل شو نو تابعین سره نوې نسل ملاقات کړي دی، هغه ته تبع تابعی وي. لکه تابعی سره چې څوک ملاقات وکړي نو هغه تبع تابعی دی. نو دوی دغه علمونه حواله کړل تبع تابعینو ته او د هغې نه وروسته هغوی سره مواده شو چې علم به مخکې رسي. نو بیا دغه تبع تابعینو محنت او کوشش شروع کو. په مخ د ځمکه ځای په ځای د علمونو مدارس خوارو شو، مدارس شروع شو، علمونه تقسیمېدل شروع شو. بیا د هغې نه وروسته د امامانو سلسله شروع شو. نو په ټولو کې اولنی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دی. د بعض صحابه کرامو سره ملاقات شوی دی او ډیرو تابعین سره او اکثر تابعین سره ملاقات شوی دی. نو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه بیا دغه علمی خزانه تقسیمول شروع کړ، امانتن د علمونه خورول شروع کړل او دا غینه وروسته نور امامان په شاګردانو کې راغلل. دغه درې امامان وسره شو. نه د حضور علیه الصلاۃ والسلام ټول دین په څلورو امامانو باندې تقسیم شو. هر یو امام د حضور علیه السلام ټول زندگی ځان سره محفوظ کړه. نو په دنیا کې څلور امامان دي، دوی ته مقبولیت او شرافت الله ډیر ورکو په نسبت د نورو خلکو او بیا دغه څلورو امامانو پسې ټول دنیا روانه ده. یا په ټولو کې اعلی او عالی شان مقام امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته ورکړی شوی دی، ځکه دا د نورو امامانو استاد یې د استادانو استاد دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه د دغه درو باقی امامانو نه زیات اوچت مقام دی. بیا هغې سره مواده شوې ده چې علم به په ځای موقوف کوي نه مخکې به رسوي. هغې مواده کړې ده موږ به دا علمي سلسله رکاوو نه دا به خورو، مخکې امانتاً به رسو. نه بیا د هغې نه وروسته د امت عام خلکو ته نه حضور علیه السلام راوړی مبارک دین او علوم هغه تقسیمېدل او ورکول شروع شو. په مخ د ځمکه د عالمانو سلسله د آدم علیه السلام نه شروع شوه او دغه د عالمانو سلسله د قیامت د ورځې پورې جاری او ساری بوي. اوس د عالمانو نسبت د خپل استادانو سره دی، د هغې استادانو نسبت د هغې د استادانو سره دی، د هغې نه په بره چې زینو تابعي او د هغې نه په بره صحابي، د هغې نه په بره حضور علیه السلام، د هغې نه په بره جبرائیل علیه السلام، د هغې نه په بره الله رب العالمین دی. نو د عالمانو خپل بیکګراوند او پس منظر شته، بنیاد شته. عالمان د براه راست د الله رب العالمین خاص بندیان دی، په دوی باندې خاص رحمتونه رب العالمین نازل کړي دي او نازلای. ځکه رب العالمین په دوی باندې نازلېږي، فرمای انما یخشى الله من عباده العلماء، بېشک د الله په بندیانو کې د الله پاک نه زیات یریدونکي خلق هغه صرف او صرف علماء اعظام علماء کرام دي. چې رب العالمین فرمایي چې د عالمان زمانه زیات یریدونکي دي، نو د دې نه معلومه شو چې دا واقعي الله رښتینی ذات ته دروغ پکې هیڅ احتمال هم نشته. بېشکه بېشبه الله رښتیا فرمایلی دي چې دا عالمان زمانه زیات یریږي. په ظاهر تاسو ته به دا ښکاري چې بعضې عالم هغه به داسې څه عمل وي، داسې څه خبرې به وي، داسې څه کردار به وي چې د هغې په وجه تاسو ته به ښکاري چې دا د الله نه نه یریږي. خو نه، الله ته معلومه ده وي دا زمانه یریږي. نو چې زه ووایم د الله نه یریږي، تو ووایې د الله نه یریږي، نو دې کې به شک وي. خو چې الله وایي چې زمانه یریږي نو اوس په دې کې شک مه کوه. علم په وجه باندې بنده عالیشان مقامات ته رسیږي او په جنت کې هم عالمانو ته د عوامو ضرورت راځي. زه به دا خبره د بنیاد نه شروع کوم چې تاسو ډېر ښکلي انداز سره زړه کې دا خبره ځای کې عام طور تاسو کتلی دی چې کله
واده وشي د الک او د جنې ترمنځ د دې واده نه خبره شروع کیږي دوباره په دې واده باندې به خبره تمام کیږي تاسو ته لږ سوچ اوکې د الک او د جنې ترمنځ نکاح وشولا او بیا سړی زمانه تیر شو بچی نشتا نو دغه الک یا جنې د خپل قریبي علماو سره رابطه کوي او دا غوینا وظیفه غواړي وظیفه راچی الله پاک فضل کی جولې د بچو په خوشاله ډکشي مال بچی راکی عالمان صاحبان وخت په وخت تاسو ته وظایف درکې رب العالمین داغي په برکت تاسو له اولاد درکو نګور چې بچی نو الله د عالم په برکت درکړل د وظیفې په برکت نو د بچو نشواله او بچی راتلل د کی ته ضرورت او عالم نه ته فارغ نه بلکې عالم ته محتاج وي ماشوم الله درکو ډیر خوشحالي در کراله نه چې څنګه ماشوم پیدا شو نو دا کتابی خبره ده وای ماشوم ته د مور په لا ور اچو ماشوم لا خلی ته خوراک مو ور اچوا دی بجاړي اوګي بوي ته خوراک مو ور اچوا اول لاړ شه چې ته عالم او متقی بندار اوله چې هغه عالم د تپغو یو وکي بانګ وي او په بل وکي اقامت کی نو په خیغ وکي بانګ او په غز وکي اقامت عالم سے بتاو کو اور ماشوم پیدا دی د لوګي نه د تړ پاویږي او د لوګي نه درته جاړي او خوراک ولمور کوړمبه بپتا اذان اور لکیږي ړمبه بوته اقامت اور لکیږي نو په دې وخت کې ستا په کور کې عالم ته ضرورت دی بیا چې دغه عالم وته بانګوي نو سول خوراک ورکول غواړي نو مور وي نه وای ړومبه به ماشوم چې پیدا شي ړومبه خوراک به د مور په نه ورزي بلکې د عالم د خلی لاړي یا د عالم د خلی لمد شوی قجوره دا سنت طریقه ده دا به د ماشوم ته خلک کېږي نو ماشوم خو قجوره نشي خوړي نو عالم صاحب مولانا صاحب دا قجوره په خپل خلک په غاخونو یا په لاړو کې پسته کې پټه شانته پګو تراوالي د ماشوم لبر تعالو باندې خلی نو ماشوم د قجوري دغه پوسواله او د قجوري دغه غوخه سټي په جبجب خون په مزه مزه خېټي تزي نوړمبه خوراک د عالم جوټه وتلاړه نګور استا په کور کې ماشوم پیدا دی نیمه ګنټه لانه راته رچتا د عالم ته دوزله ضرورت راغې ماشوم لا بانګ ویل شو ماشوم لا عالم او مولانا صاحب جوټه ورکړه اوس د دین پس دا ماشوم دی چې دی لغړ شي چې او مروزه 13 شو نو اوس مولانا صاحب ته بیا ستا ضرورت راغی ماشوم دې د اور وزو شو لګ ترقی کړي دا لګ او خيار شوی دې د اور وزو شو اوس د لګ نومم اخودل پکار دی نو کوم نوم ولکې د مانبه سي نو تا د عالم ته ضرورت راغی چې دا عالم صاحب تا ته وای چې دې ماشوم لدانوم کې د خدي دا ول مګ د خنه دی نو ماشوم د کال خو نه دی د او یا د پنځور وځو دی او ته ضرورتمن شو عالم ته صاحب کور کې عالم ته ضرورت چې زلاړ شم عالم صاحب نه تاسو چې ماشوم دی یا ماشوم سنم ولکینم سوال نقدم ماشوم لدینم کې خود اوس د حقيقي مسله راغله ته په خپل دا فیصله نشي کول ته پته نه لګي چې زب سکوم نو سنت طریقه صدا ته به عالم صاحب ته محتاج چې مولانا صاحب راشي یا تو ور لاړ شي تاسو ته کې ما کرم ماشوم راغله دي نه او ما یا شپږم ورځ د حقيقه ولکم طریقې کار سدي کله و کوم څنګه و کوم دغه طریقې هم د ته او خودلا ارورو وخت ریږي چې ماشوم په خبرو راشي نو عالم صاحب ته بیا ضرورت شي استاد جی زما دا ماشوم داسې پتر تړې جواب باندې خبرې کوي نو سټکی وتړم به وخم عالم صاحب ته ضرورت نو عالم صاحب د توړم به وته د الله پاک کله بهترین خوګه نامه الله دا ورته اوخایا نو دغه ماشوم ته مور په مزه یو لاس پتلی کې د بل لاس مسواک غوتګ دی او وایي چې الله 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 مورم سره لقي په مزه یو وخت داس راشي معصومم جبم خوځي او سرم لقيو الله الله شروع کی ستا ماشوم چې ډومبه ټکی د الله ز دکاو دا وته چاو خو د عالم ساماشوم ړومبه ټکی زکې ضرورت چاته دی نو د مسلمان په معاشره کې عالم دین ته ضرورت یا ماشوم دومره شو
چې د سلور یا د 15 کالو شو اوس مورم فکرمند دا پلارم چې دا ماشوم جمعه تتلل او د قران قاعده سپاره وغیرہ د کول شروع کی نو پلارې د ګوتی ونیسو جمعه ته بوزي قاری صاحب ته کینې استاد جی دا ماشوم مې د لراوست او دې متا تا والا کړه د تبراله قران خیر نو د ماشوم د قران د زده کړې لپاره لومبنه کومه مدرسه وا د مور غیګه وا بیا د غینه پس د مور د غیګې نه ډایرک د عالم او د امام او د قاری صاحب غیګې ته تللی دی نو دا دویمه مدرسه دا د ماشوم د پاره د استاد غیګله د عالم نو معلومه شو قران خودو کې ته ضرورت من او محتاج عالم دین ته بیا چې ماشوم قران زده کو استاد جی تو سره حفظ مو کې قران زده کې حافظ قران شي ځکه مورید د حدیث کې راغلي دي د قیامت په ورځ لس جهنميان چې دا غوی د پاره جهنم تتلل واجبي هغه جهنميان به د حافظ قران روباسي د جهنم نو جنت ته به بوزي نو دغه قران پاک وته حفظ ک چې دا ماشوم حافظ قران شي چې ما او زما خاندان جهنم نو باسي جنت تم بوزي نو استاد جهنم نه د بچ کېدو د پاره سوق پکارت عالم دین ته محتاج شوی ماشوم لاړو حافظ قران شو او اوس لګ لګ ظلمې شو منځونه وتخول دی جمعه کې استاد جی ته استاد جی ماشوم لا تحیات نو ورزي مونږ ته بخپل خلک وي استاد جی د دعای قنوت نو ورزي سوک سوي سوک سو نو مونږ ته هغه مسلې نو ستا ماشوم بنیادی عقیده یا بنیادی مسلې زکې دغه وخت کې معلم ته ستا ضرورت دی نو بیا چې عالم دین دغه ماشوم له خپل دینی تربیته کو اخر کې د نکاح کولو ضرورت دی ماشوم راغړ شو د لواده کول دی نو دغه ماشوم د نکاح سوک بکئی نو دغه عالم دین ته بیا ضرورت راغی استاد جی تراشه زما بچی دی اگر ظلم شوی دی غل واده کول غواړم نن د نکاح ورځ د تول نکاح وتړه نکاح ارسوک ار چاله تړل شي خوستا ضرورت عالم ته ته محتاج عالم ته نو عالم صاحب دی راوس یا تول لاړ یا عدل راغی او تا د خپل زوی نکاح امام صاحب تا والا کړه چې دا ولته وتړه ماشوم لبیا رازل می شوی د استاد جی نکاح وکړه نو خبره د نکاح نه شروع وا د نکاح وکړه اوس د بچو سلسله بچی نه کیږي نو بیا وظیفه بیا استاد جی لاله نه چې سلسله زی اخر کې د دم پکې نوسان وسی راشي کړه وسی راشي امام صاحب هم ډیر بوډا شي اخر کې دا بندا ک امام صاحب جمدی وی او دا بندا وفات شي نو چې دی وفات شي نو د ضرورت اوسم لا پورا نه دی دی اوسم محتاج دی عالم دین ته نو دی پمنډ باندې جمعه تلار شي استاد جی زما پلار مړ دی یا زوی مې مړ دی یا مې نیکه مړ دی تب په جنازه کې استاد جی نه اوسم ته فارغ نه استاد جی ته محتاج نو استاد جی دی خبر ک چې زما پلار یا زوی یا نوسی یا کړ وسی یا نیکو دا وفات ته به جنازه لرازي نه د امام صاحب ضرورت ته هر وخت محتاج امام صاحب ته هر وخت ضرورتمند دی چې مال به امام راضي دا مسله به حل کوي نشه بیا بنده وفات شي جنازه په امام وکړه او زدين پس خو پکاره چې امام فارغ شي او ذکر تا نه دی وینا او استاد قبر سر ته سبق ویل غواړي د قبر خپو ته سبق ویل غواړي نو ته اوسم امام او عالم صاحب سړی خورو کې پروت دی خور په اوړېدل دي خو ته ننم امام نه فارغ نه ننم ستا ضرورت امام ته دی امام صاحب نه تپوس کې استاد جی سر ته ولکم سبق او خپو ته کم سبق نه چې استاد جی د توي دا وته خپو سر ته وای دا ول خپو ته نو ال د تسلی شي د دې نه پس بیا چې ته اړمبه ورځ دوی دویمه یا دریمه او د دریمه دوا ختمه لاس پورته کې اخیری ځلبان نو امام صاحب راولي استاد جی زماره پلار یاد نیکو دریمه دا اخیری ما خامه ټیم د دوا پسې کو اخیری لاس ته پورته کو دعا دا سلسله به ختم شي نه پدریمه ورځ باندې استاد جی نا تاسو فارغه کېږي نه استاد جی هر وخت تاسو ته لاس په نامه ولاړ تاسو ضرورتمن یې عالم تاسو پکار راځي عرض میں دا کو زمونږ په ټوله زندګۍ کې د عالمانو نه خلاصېدل نشته زمونږ دل ته په قبر پورې زمونږ عالمان پکار دي او مونږ ته لار ښودل پکار دي مونږ عالمانو ته محتاج یو دا چې کله عالمان په مونږ باندې جنازو کې خورې واړې درې موشي سلويختي موشي او کالم پکې وشي نو د عالم
اوس هم تاسو محتاج د کال نه بعد هم تپوس کوي قبر ولا پوخ کم که پوخ نه کم کاڼي په کاڼو بڼوم که نه د ماربلو جوړ کم. دا ټولې خبرې ستا عالمانو ته ضرورت دی، ستا تر د قیامت پورې ضرورت دی، تر مرګه پورې نه، تر د قیامت پورې. د قیامت نه پس جنت ته ځي یا دوزخ ته ځي، هلته دم ضرورت دی، او جنت ته کلاړې نو په جنت کې د عالمانو ته ضرورت دی. یو حدیث مبارک کې راغلی دی، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی جنت ته چې جنتیان لاړ شي، رب العالمین دا تمام نعمتونه دی ټولو مسلمانانو لبې سیار ورکی، هر څه یې ول ورکړل. وی دا جنتیان دومره خوشاله وي چې یو خبرې ته هم خیال نه، بس صرف په نعمتونو کې عیش و عشرت کوي، نازیږي او خوندونه مزې اخلي. ای دغه وخت کې رب العالمین متوجی شي د خپل بندیانو جنتیانو ته، ای زما بندیانو تاسو لچې می صدر کړي د سو کمې خو به بکینی. وای دا ټول جنتیان وای پروردگار چې سو ټول دی را کړي دي، مونږ ته د یو شي کمې مونږ ته نه دی راغلی، ارس پوره دی خو ډیر ډیر دی را کړي دي. رب العالمین یو شی به بعد تپوس کې بندیانو وګوره کس کمې چې هغه د لدر کما. لا جنتیان په خپل زندګۍ کې په خپل سوچ کوي چې مال سره کړو سن را کړی، نو اخر کې په دې نتیجه ورسی چې ما ته خو چې سره کول هغه ټولې راکړل، ما ته خو د هیڅ شي کمې نه راغلی، هر څه را کړی. نو هر جنتی به الله ته په خپل ځای आवाज وکړي پروردګاره موږ ته د هیڅ شي کمې نشته، هر څه دې را کړی دي. نوی چې ارسه را کړی لږ شی به بعد بیا الله ته غواړي چې څه درکم، وګوره سوچو کې قسم نه درکړي او غواړي چې درې کم. دا جنتیان وی پروردگار یو شی هم پاتې نه دی چې سو ټول د تمام کړی دي، هر څه دی را کړی دي او موږ شکر گزار یو. یو شی به بعد بیا الله ته پوس کې بندیانو وګوره کس کمی چې درکم سمې نه درکړي چې او غواړي درکم. دا عوام جنتیان دوی پریشان شي چې الله پاک وای چې سمې نه درکړي او غواړي چې درکم، نو د دینه معلومیږي چې خامخا یو نه یو داسې شی پاتې دی چې هغه الله لا نه را کړی، خو زمونږ ته سوچ نزي چې مونږ له را کړی دی کنه. مونږ په نعمتونو کې دومره مصروف یو چې زمونږ ته سوچ نزي چې دا یو نعمت پاتې دی نه دی را کړی، لا راکا. جنتیان محتاج دي، اوس بچرته دي. حضور علیہ السلام فرمایلی دی ودا جنتیان د خپل پیجنګلو عالمانو خواله بلار شي د هر علاقې په دې دنیا کې چې هر علاقه کې خپل امامانی بعض عوام غي سره ډیر زیات په شوق سره کینی، دغه عوام براشي خپل عالمانو خواله او کې بني استاد یو مسله د تپوس کوم. وای دغه جنتیان با عالمانو ته یو مسله له تپوس کوم، عالمان صاحبان مو ته څه مسله ده وایي چې جواب درکو. نو عالمانو صاحبانو ته به دا جنتیان وای سویم زل د الله پاک غواړي مونږ ته وای چې او غواړي چې څه درکم، څه ته غواړو چې الله راکړي. نو عالمان صاحبان به ته وای چې اسه خو الله ټول نعمتونه په مونږ باندې تمام کړی دي، هر څه الله رب العالمین را کړی دي، او یو نعمت داسې دی چې هغه لا تر اوسه پورې نه راکړی. حال دا دی چې الله موږ سره مخکې په دنیا وعده کړو چې دا به درکوم، خو لا اوسه پورې نه ارسې راکړي، دا یو نعمت نه دی راکړی. دا جنتیان ډیر خوشاله شي چې استاد خدای له سره خو کا چې الله بار بار وی او غواړي او مونږ له ار سره کړی، خو یو نعمت زمونږ نه ایر دی نه نه کړی، تا سره الله خو کی چې تا ته یاد دی او ته مونږ ته وې نو مونږ به الله نو غواړو. دا جنتیان ډیر تازه شي، را ویښ شي، را بیدار شي. عالم صاحب ته دا غوګونه ورنږدې کی صاحب داسې سدي چې الله نه دی را کړی. نو دغه وخت کې عالمان صاحبان بوته وي چې ګوره مونږ سره الله پاک په دنیا وعده کړی و چې ما رضا کې زما د مرضی مطابق زندگی تیر کې، قبر بدل خپل کم، آخرت کې جنت بده ځای کم، او په جنت کې خپل دیدار بدر کما. نه جنت کې مونږ له رب العالمین نوم نعمتونه چې سو ټول را کړی دي، یو د خالق او د رب العالمین دیدار پاتې دي، د الله رب العالمین دیدار لا مونږ سره نه دی شوی، د الله نو غواړي دې د ټولو جنتیانو غوږ نیولې انتظار کوي. الله به بیا وایي چې څه غواړی چې درکم، مونږ به ورته وایو چې پروردګار ستا دیدار نه دی راکړی چې مونږ سره خپل دیدار او ملاقات وکړه.
دې ځکه وګورئ تاسو عالمانو ته محتاج په دنیا کې یې، په قبر کې محتاج تاسو یې، عالمانو ته محتاج، د قبر نه پس د قیامت په ورځ باندې د سفارش کولو د پاره تاسو محتاج یې. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای د قیامت په ورځ باندې رب العالمین با حافظ قرآن ته وی چې جهنم کې لس جهنميان روچت کا او بے حساب بے کتاب جنت ته بوز داستا اعزاز او ستا انعام نے لس جهنميان ځان سره جنت ته بیایا. وای حاجی چې حج قبولی هغه ته الله وی چې ته ځان سره سلور سوا جهنميان د جهنم نه روباسا او بو از جنت ته. شهید تبم الله وی چې سوم رستا خوخی اغم ر جهنميان را بار کا او جنت ته ځان سره بوزا. او وی عالم با الله ته وی چې پروردگار مالم سپیشل کوټه راکا چې زم سے جهنميان رو باسم جنت ته بوزم. ای الله پاک ته وی چې د حافظ د حاجی او د شهید چې په شریک سونا جهنميان بوتلی دي د دې په ډبل باندې ته ځان سره جنت ته بوزا. وای دا عالم و ته جواب ورکړي چې پروردگارا زما خو ډیر مرګریو، زما خو شاګردانو، زما خو استادانو، زما خو خاندان دی، ما ته خو په پلار خلق چې ناستو او درېدل سلام به راته کو، جو ما ته مدرسې ته بتلم پیزار به اوچتاو، لاس به مې ملاو، لاس به را لخ کولاو، زبه په تندیخ کولم، زما خبرې ته به غوږی خو زما به عزت کو، ما نه به مسلې ته پوښتنه نو زما خو په لکونو شاګردان او په لکونو خلکو سره ملاقاتونه شوي دي. نو پروردگار زما په دغه حافظانو غلس کسان د حاجی سلور سوا او داسې د شهیدم په سونو کسان جهنميان ناغه باندې کار نکیږي. ما لډیره کوټه را رب العالمین وته ته سونه غواړي وی دی وته الله پاک د خپل شان مطابق ماته اجازه را چې جنت ته جهنميانو باسم جنت ته بوزم. ای الله پاک ته فرمای د اسمان د ستورو په مقدار یا د دینم زیات ځان سره بوزا، خو چې څوک د چا باندې نظر لګي او جنت ته بوتل غواړي تا ته نامونی نشتا او ما سره جهنم نو بي حساب بي کتاب بوزه جنت ته او په جنتونو کې دی ګرځي جنت مې ورل ورکو. نو معلومه شو چې په دنیا کې ضرورت عالم ته دی، په قبر کې ضرورت عالم ته دی، په حشر کې ضرورت عالم ته دی، جنت ته راتلو د سفارش د پاره ضرورت عالم ته دی، او په جنت کې د الله دیدار کولو لپاره ضرورت هم عالم ته دی. نو زمونږ د عالمانو نه خلاصي نشته، نو د عالمانو قدر او احترام پکار دی او په خپل کورونو کې عالمان پیدا کول دا پکار دی. ول طرف ته چې وګوري عالمانو سره خپل قومونو ډیر بد سلوک او بد رویه شروع کړی دي. نو دا سلسله د اوس نه د شروع نه دا چې دا مخکې مو بلکې دا د حضور علی السلام نه مخکې د آدم علی السلام نه رستو ټول پیغمبران څومره چې وو خپل قوم کې بعض خلکو ور سره خبره منلې ده، بعض خلکو ور سره مخالفت کړي دي. نه چې څوک د عالمانو مخالفت کوي نو دا مخالف بندا داسې نه دی چې ګنې اوس پیدا شو، دا د حضور علی السلام پورې چې څونه پیغمبرانو داغي مخالفت شوی دی، پیغمبرانو په صبر کړی دی. دا عالمان صاحبان دا زمونږ د هر څه لپاره پکار راځي، خو دوی سرم چې څوک خراب سلوک، بد اخلاقی، کنزل او حجو ولکه استهزاء کوي، نه دا عالمان صاحبان ارس الله تسپاری او د الله د پاره صبرم کوي. او یاد ساته الله پاک د عالمانو په سر باندې ډیر زیات غیرت کوي. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کبیر 1 نمبر جلد کې دا یو روایت ذکر کړی دی، من اهان العالم فقد اهان العلم، چا چې د عالم بی عزتی وکړه په حقیقت کې دا یې د علم بی عزتی وکړه. ومن اهان العلم فقد اهان النبي، او چا چې د علم بی عزتی وکړه په حقیقت کې دا د نبی د وخت بی عزتی کړي، د توهین کړي دی. ومن اهان النبي فقد اهان جبريل، او چا چې د یو نبی بی عزتی او اهانت کو سپکواله وکړه په حقیقت کې د جبريل امین علیہ السلام بی عزتی وکړه. ومن اهان جبريل، چا چې د جبرائیل علیہ السلام اهانت او بی عزتی وکړه فقد اهان الله، دا په حقیقت کې د الله بی عزتی او بی ادبی شو.
ومن اهان الله چا چې د الله پشان کې بے ادبی وکړه اهانه الله یوم القیامه دغه بنده به الله رب العالمین په قیامت په ورځ باندې شرمنده کوي، رسوا او ذلیل او برباد کوي. نو د علم او د عالم ادب او احترام وکي، او چې مونږ عوام ته وایو چې د عالم عزت وکي، نو دغه خلک په جواب کې وایي چې مونږ خو د عالمانو عزت کو، مون خود عالمانو احترام کو، خو صرف سیاسی عالمان نه منو. دا نارا دا چا لګولې د په مخ د ځمکه د سیاسی عالم نه تکلیف چاته دی، صرف قادیانانو ته دی. قادیانی او داسې شکل اختیار کړو چې هغه تا به وی چې دا خو د په شکل خو هندو مسلمانی کې ډېر ښکلی شکل صورت، خو د مکر و فریب او دجل او کذابیت دا زمونږ سیاسی علماو پاکستان کې مونږ تاسو تخکاره کړي، په میدان باندې پډاګه کړي دی. نو دغه سیاسی عالمانو سرا صرف قادیانان نفرت کوي. اوس د قادیانانو دا خبره وي مونږ عالمان منو چې دا عظیم خلق دي، خو سیاسی عالمان نه منو. نه دا ناره چارو چې تکړه دا د قادیانی د خلې خبره ده، او زمونږ مسلمان له دل دماغ ته ورکوزه کړی ده. اوس زمونږ مسلمانان هم وي هر عالم منو، خو سیاسی عالم نه منو. حالان کې زمونږ د عام مسلمانانو یو سیاسی سړی سرم څه پیژنګلو نشته، او که مونږ ورشو مونږ ته به دغه سیاسی غټ خلک دي، دوی به مونږ ته نو ګوري، سلام به راته ونه کي، او مونږ خلک راځو دغه سیاسی خلکو د پاره عالمانو سره خپل نسبت او تعلق خرابو چې د زما د مور په غېږ کې زما ضرورت چا پوره کړي، عالم پوره کړي. د مور د غېږې نه کوشوي مدرسې ته تللی د چا جوړېله، د عالم جوړېله. او بیا د دنیا په زندګۍ کې زما ضرورت عالم ته راغلی، هغه ضرورت پوره کړي. نن مونږ د هغه عالمانو خلاف لګیایو، کنزل کوو او د هغه عالمانو استهزاء کوو. خدا یاد ساته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، حدیث د بخاری شریف دی، حضور فرمایي کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، د بنی اسرائیلو چې سونه پیغمبرانو تقریبا د او یا زرو نزیاتو هغه ټولو پیغمبرانو سیاست بکاو، او حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل جمعات مسجد نبوي کې سیاست کړی دی. نو دا سیاسی عالمان دا خو د پیغمبرانو وارثان دي، او دا د پیغمبرانو اصلي جانشین خلق دي. نو پکار دی چې مونږ د هر عالم عزت او احترام کو، زمونږ ایمان به محفوظي. او بیا چې کم سیاسی عالمان دي دا خپل د سر تاج وګڼو، د خپل سر ګلونه یې وګڼو، یقینو کې ایمان به محفوظي. رب العالمین مخکې به مختورن نه بلکې اوچت سترګې ولاړې که د عالمانو توهین دی او که د عالمانو شکل نه دی بل څه شکل جوړ کو، بې عزتي دی وکړه، ګستاخي او بې ادبي دی وکړه، نو دا تفسیر کبیر په رڼا کې دا د الله بې ادبي ده. او الله رب العالمین دا بنده په دنیا او آخرت کې رسوا کوي. نو د دنیا او د آخرت د رسوایي، شرمندګي او د ذلت او مختورنې نه دم الله او ساتي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك या अरहम الراحمين. मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.